تختبای کې ډیر بهترین کار وشو چې کوم یو پوی والی یادېږي چې هغه به د ډیر وخت نه په پویو کې یا زهریله څه مواد استعمالول هغه ستاسو په ترو باندې ګرفتار شو. آیا داسې څه نور سخت پلانینګ شته د تاجرانو دپاره؟ خو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو دا اهم دغه زموږ په نوټس کې راوسته خلکو ته تکلیف و یا موږ ډي سي پي صاحب سره خبره وکړه نو هغې هلته کې کس ډیپوټ کړی دی. سر تاسو خو ذمواري د چیرې د دې علاقې خیال وساتلی شي. شینکي حوالې څخه دا هم چې کوم سیلګري راځي هغوی دا ګیله کوي چېرې دلته کې دا کوم ډیران دی دا دلته چې ولې کېږي نو دا ښکلا یې ډېره زیاته خرابه کړې ده. نو دې حوالې سره به څه ویل غواړئ یا د دې ډیران بل ځای نشته که نه هم دغه ځای عوام دا هم ګیله کوي چې یاره کله په دغه خوړ کې مونږ مساله ور واچوو یا ډز وکړو نو په هغه ټایم باندې پولیس را رسي. نو آیا ستاسو څه داسې ترتیب شته دی چې یاره مونږ دغلته یا پولیس ودرو یا د پولیسو روزانه یا سهار ماښام چې هغوی هلته وزټ کوي داسې څه پلانینګ شته؟ السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ښه به ملګرو. اظهار تشکر یو ویډیو موجود یم اسسټنټ کمشنر تختبای ګلنواز خان سره. ډېر زیات خوشحاله شوم د دوی چې کوم کردار دی په تختبای باندې نو د هغې نه زه ډېر زیات متاثره شوم او ما غوښتل چې ستاسو سره د ګلنواز صاحب دغه چې کوم کردار دی په تختبای باندې هغه ستاسو سره مخې ته کېدم. سر اول خو د ټایم د راکولو ډېر زیاته مننه. ډېره مننه، شکریه چې تاسو دلته کې راغئ. سر تاسو چې کوم په شینکي پول کې بورډونه ولګول د په 144 ناپیس کړه ډېر خلک تیر شوي دي خو هغوی داسې سوچ نه دی راوړی. په څه سوچ باندې دغه بورډونه ولګېد د په 144 ناپیس شوه؟ بالکل جی، څنګه چې تاسو پته ده هر کال اوړي کې د ګرمۍ په موسم کې دلته کې نوجوان راځي پکنیک دپاره دغه دپاره خو بیا پکې داسې څه ناخوشګوار واقعات راغله چې د هغې د وجې ډېر زموږ قیمتي زندګیانې نوجوان چې کوم د هغه په دې کې ډوب شو او هغه د زندګۍ نه لاسو وینځلو. نو عوامي حلقو طرف هم ډېر تشویش اظهار شو. نو دا مونږ بار بار لکه آګاهي مهم داسې دغه اقدامات مونږ کړي وو. اوس چې کوم دی څو ورځې مخکې یو واقعه راغله نو په دې لړ کې مونږ ضروري وګڼل چې یو خو د ډسټرکټ چې کوم ایډمنسټریشن دی هغه خپل ذمواري پوره کړي. نو د هغې په لړ کې زمونږ ډیپټي کمشنر کیپټن ریټایرډ عبدالرحمان صاحب هغې 144 نفاذ وکړو چې دلته کې به په لامبا باندې مکمل پابندي به وي. دې سره چې آګاهي مهم چې خلک په دې کې آګاه شي او یو اویرنس راشي. نو ما لوکل خلکو سره هم رابطه وکړه. په دې کې به زه یو ذکر کوم د هغه ځای چې کوم وي سي چیرمین دی عرفان مومن هغه ډېر یو دغه دی لکه پولیټیکل دغه هم دی خو دې سره یو سوشل ورکر هم دی. کله چې د ډسټرکټ ایډمنسټریشن یا تحصیل ایډمنسټریشن داسې څه دغه وي یو ښه سوچ وي یو ښه اقدام وي نو هغې موږ سره په دې کې تعاون کوي. نو هغې په تعاون سره موږ هلته کې چې کوم آګاهي بورډونه دي هغه موږ نصب کړه ځای په ځای باندې. ورسره هلته کې موږ په جوماتونو کې اعلانونه وکړه. ورسره مشرانو سره موږ خبره وکړه. نوجوان نسل ته موږ دا پیغام ورکړو چې مهرباني وکړئ تاسو د دغه ته راځئ د شینکي ډنډ ته راځئ د پکنیک دپاره راځئ دلته کې تاسو اخلی پخلی هم کولی شئ دغه هم کولی شئ. خو ورسره دا هم ضروري ده چې د لامبا نه یا داسې دغه نه دي پرهیز وکړي چې هغه دې ته نقصان وي او د دې زندګۍ ته پې خطر جوړېږي. سر دا راته ووایي چې په دې بورډونو به دغه نوجوان کنټرول شي؟ بالکل جی، زه خو دا وایم چې پولیس په هم وزټ کوي. ورسره دا د خلکو او خصوصا د نوجوانو د تعاون نه بغیر نه کیږي. زه دا وایم چې کله مونږ نوجوان ته زمونږ ماشاءالله نوجوان ډېر تعلیم یافته دي که هغې ته مونږ بورډ ولګولو او په هغې باندې باقاعده یو خبرداری یو وارننګ موجود دی چې دلته کې تاسو لامبو مه کوئ ځکه چې دا خطرناک دی دا ځای ډوب دی او په دې کې د دې نه مخکې هم قیمتي زندګۍ. زه دا وایم چې کله ډسټرکټ ایډمنسټریشن خپله ذمواري پوره کړه 144 نفاذ شو بیا ورسره مونږ آګاهي بورډونه ولګول او وارننګ هم ایشو کړه او هغې ته مخامخ بورډ لګېدلی دی او د هغې باوجود هغه اوبو ته وردانګي یا په هغې کې لامبي. نو زه یم دا به ډېره د افسوس خبره به وي چې داسې نوجوان د دې وارننګ باوجود دلته کې راځي یا هغه والدین چې هغه په دې باندې خبر دی چې هر کال دلته کې د قیمتي زندګو نقصان کیږي او هغې خپل بچي له دا اجازت ورکوي یا هغې نه منع کوي. نو زه دا یم چې دا د اول ذمواري د ډسټرکټ تحصیل ایډمنسټریشن ذمواري ده زموږ ذمواري ده چې د قانون مطابق امپوزیشن وکړو په دې باندې چک وساتو. خو ورسره د علاقې د مشرانو
خصوصي تور باندې د والدینو چې دی په خپل وړو باندې نوجوانو باندې خیال وساتي او نوجوان له خپل هم دا پکار دی چې په یو ځای کې بورډ لګېدلی دی او د هغې باوجود دی اوبو ته کوزیږي نو زه دا به د افسوس خبرې سر د په 144 هم ناپېښ شوی آیا د کې څومره قید دی یا څومره جرمانه ده؟ جی بالکل یو خدا ده چې د دفعه 144 کوډ اف کرمینل پروسیجر لاندې ډسټرکټ ایڈمنسټریشن یعنی ډیپټي کمشنر سره د اختیار دی چې هغه په داسې قسمه سیزونو باندې پابندي ولګوي چې کله د دې وایلیشن کیږي نو هغه د 188 لاندې د پاکستان پینل کوډ لاندې په دې کې چې کوم دی سزا هم شته دی قید هم شته دی او جرمانه هم شته دی او دواړه چې کوم دی په یو ځای باندې مطلب هغه سزا قید او ورسره جرمانه هم کېدی شي. سر عوام دا هم ګیله کوي چې یاره کله په دغه خوړ کې مونږه مساله ور واچوو یا ډز وکړو نو په هغه ټایم باندې پولیس را رسي نو آیا ستاسو څه داسې ترتیب شته دی چې یاره مونږ دغلته یا پولیس ودرو یا د پولیسو روزانه یا سهار ماښام چې هغوی هلته وزټ کوي داسې څه پلانینګ شته؟ دا خو جی په دې باندې زمونږ چې کوم ډي ایس پي سرکل تغبی دی هغې هم پې دغه کوي کله نه کله هغې وزټ هم کوي خو چونکې په ټول خوړ باندې پټرولینګ کول ځکه چې دا خو ډېر یو دغه دی یو لینتي خوړ دی د یو ملکن یا د کوم ځای نه دا شروع شوی دی او دا تر ثواب یو دغه پورې د مردان اخري دغه ته رسېدلی نو دا به لکه روزانه په دې باندې پټرولینګ کول او بل دا چې پولیس پټرولینګ به څنګه کېږي هلته کې روډ نشته دی ټول غر دی یا دغه دی نو هلته کې لکه اکسیسیبل نه هیومنلی پاسبل نه دی لکه انسان دپاره پاسبل نه چې هغه په پولیس ته هغه پټرولینګ وکړي یا په ټول خوړ باندې هغه سوکیا ولګوي خو زه دا یم چې یو جوینټ مشترکه کوشش به وي د تحصیل ایڈمنسټریشن پولیس او ورسره د والدینو او د نوجوان. سر تاسو خو ذمواري د چیرې د دې علاقې خیال وساتلی شي او شینکي حوالې څخه دا هم چې کوم سیلګري راځي هغوی دا ګیله کوي چیرې دلته کې دا کوم ډیران دی دا دلته چې ولې کېږي نو دا ښکلا یې ډېره زیاته خرابه کړې ده نو دې حوالې سره به څه ویل غواړئ یا د دې ډیران بل ځای نشته که نه هم دغه ځای ټیک دی؟ نه جی بالکل دلته به بالکل داسې څه ګندګي مونږ مټې مو ته ویلي دي د ګندګۍ خو بالکل هلته کې اجازت نشي چې څوک هلته کې خپل ګندونه هلته کې وغورځوي د دې دپاره د ټي ایم ای چې کوم ډمپینګ ګراوند دی هغه په بل ځای کې مخصوص شوی دی او چاته اجازت نشته دی بیا هم مونږ د ټي ایم ای سټاف ورلیږو او انشاءالله چې څومره زمونږ په پړ باندې ذمواري وي صفایي وي خو زه به دې سره سره هلته کې چې کوم سیلګر راځي هغې ته هم دا خواست دی چې هغې دې د صفایي خیال ساتي چې کوم ځای کې خوراک کوي یا نور څه ځان سره د خوراک څښاک چې هغه په شاپورو کې دغه کړي مونږ به هلته کې ورته کوشش کوو چې دې ته داسې ځایونه جوړ کړو مخصوص کنټینر وغیره ورته پرووایډ کړو چې هغه په هغې کې غورځوي او هغه به بیا ټي ایم ای والا ډسپوز اپ کوي. سر تختبای چې کوم تاجران دي هغوی ته به څه ویل غواړئ ستاسو د راتلو سره تختبای کې یو ډېر بهترین کار وشو چې کوم یو پوی والی یادېږي چې یاره هغه به د ډېر وخت نه په پویو کې یا زهریله څه مواد استعمالول هغه ستاسو په ترو باندې ګرفتار شو آیا داسې څه نور سخت پلانینګ شته د تاجرانو دپاره چې یاره کوم خلک دي چې هغوی نقصان وررسوي یا بازار ته یا عوامو ته نو هغوی ته به څه پیغام ورکوي؟ بالکل جی دلته کې چې څومره تاجر برادري ده د هغې مشرانو سره مونږ خبرې کړي دي د هغې دا مونږ سره کمټمنټ دی چې کم دکاندار داسې کار کې ملوث وي چې هغه د عوامو صحت دپاره مضر وي بالکل د هغې به نه مرسته کوي نه د هغې تر اوسه پورې الحمدلله داسې نه سفارش راغلی ما ته د پیو حوالې سره به زه دا یم چې دا مضر صحت پی چې کوم دی بالکل نه اسلام اجازت ورکوي نه قانون اجازت ورکوي او زه د تغبی عوامو ته دا باور ورکوم چې انشاءالله کم خلک په دې دغه کې ککړ وي ما سزا ورکړې ده بیا به م ورکو او د دې خلاف چې کوم دی سخت اقدامات به کوم زه عوامو ته هم دا پیغام ورکوم تغبی عوام چې زمونږ آفس چې کوم دی دا دې ته کولو دي دا د دې خپل دفتر دی اني ټایم راتلی شي څه شکایت وي زمونږ په پیج باندې دي دغه کولی شي مونږ ته کمپلینټ کولی شي زمونږ په آفس نمبر باندې مونږ دغه کولی شي زما خپل موبایل نمبر شی په دې باندې مونږ سره رابطه کولی شي نو انشاءالله چې کوم دا شکایت راځي په هغې باندې به ټیک ټاک کوو. ډېر زیات بهترین خبره کمشنر صاحب دا مخې ته راوړه چې زما سره تاسو رابطه ساتلی شي ځکه که دلته عوام په بازار کې احتجاج کوي نو په هغه احتجاج کې د اسسټنټ کمشنر صاحب دغه نارې وهي خو د دې خلکو سره ملاوېدل ډېر زیات ګران وي نو دا د یو ښه انسان نښه ده چې هغه تاسو ته وي چې تاسو بالکل زه ستاسو ورور یم دلته موجود یم هر کله راتلی
ګیلمن وي زموږ نه چیرې سوشل ورکینګ تاسو داسې کوئ چیرې هغې نه څه فایده نشته 3-4-5 ورځې یا 6 ورځې مخکې تاسو سره ما یو ویډیو شریک کړی د گنجۍ هسپتال مخې ته چیرې دلته کوم مریضان دي یا د مریضانو څخه څوک راځي نو هغوی ته په اوړېدو راوړېدو کې تکلیف وي زه یو ځلې بیا د چیرمین صاحب عرفان مومن صاحب ډېره شکریا ادا کوم چې د هغې ویډیو حوالې سره ما سره رابطه وکړه او نن الحمدلله 3 ورځې مخکې تاسو کتلی شئ ملګرو د گنجۍ هسپتال مخې ته یو اسپۍ ولاړ دی خو پرون ډېرو خلکو دغه ګیله کوله سر چې دغه چې کوم کس دی یا سپۍ دی هغوی خپله ډیوټي صحیح طریقې سره نه انجام کوي. اول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو د اهم دغه زموږ په نوټس کې راوسته خلکو ته تکلیف و بیا موږ ډي اس پي صاحب سره خبره وکړه نو هغې هلته کې کس ډیپوټ کړی دی ټرافیک چې کوم دغه دی اهلکار دی هلته کې موجود وي بالکل دا به موږ انشور کوو چې هغه په همغه پوینټ باندې ولاړ چې کوم ځای کې دغه ډیوټي ده او انشاءالله خلک به فیسیلیټیټ کوي. ډېره زیاته مننه دغه ملګرو او پروګرام د اسسټنټ کمشنر صاحب سره چې تاسو ته ډېرې زیاتې ګټورې او ډېرې زیاتې ژورې خبرې واورېدې انشاءالله العزیز موږ به د دوی هم مرسته کوو ځکه که سر دومره غټ اقدام اوچت کړو د شینکي حوالې سره نو موږ له هم پکار دی چې د دوی دې اقدام ته په دروند نظر باندې وګورو او موږ خپله هم احتیاط شروع کړو. سر اخر کې به څه میسیج ورکول غواړئ تختبی عوام؟ زه خو تابعي عوامو ته دا پیغام ورکوم چې اسسټنټ کمشنر او افیس زموږ څومره عمله دا ستاسو خپل افیس دی هر کله راتلی شي هر دغه سره څه مسله چې وي که هغه د ریونیو لحاظ سره وي ایس ډي سي دغه سره یا جنرال څه کمپلینټ وي یا ستاسو په نظر کې داسې دکاندار وي چې هغه مضر صحت اشیا خرڅوي بالکل ټیک ټاک کاروي به کېږي او ستاسو خپل افیس ته اني ټایم راتلی شي انشاءالله موږ به اویلیبل یو. ډېره زیاته مننه سر دغه ملګرو اسسټنټ کمشنر تختبی چې تاسو ته خبرې واورېدې ستاسو څه ګیله ده هغه زموږ سره په کمنټس کې شریک کړئ انشاءالله العزیز چې اسسټنټ کمشنر صاحب به کوشش کوي چې په دغه خبرو باندې عمل درآمد وکړي او ستاسو دغه ګیلې ختمې کړي.